ځکه چې ځمکه به فنا شي، دا لوی لوی غرونه به ډنډت شوي مالوچ غوندې په هوا الوزي، ستوري به ټوکړي ټوکړي شي، نور او سپوږمۍ به بې نوره وګرځي. دغه هنګاوه مخې ته را روانه ده، لیکن دومره لویه هنګامه د قیامت دا د ذکر الهي د وجې نه موقوف ده، تر کومې چې په دې مخ د ځمکه باندې د الله د نوم ورد جاري وي، تر هغې وخته پورې قیامت نه قایمېږي. په شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحه 396 باندې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د حدیث مبارک راوي. عن انس رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ راوی دی مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې لا تقوم الساعة على حد يقول الله الله، تر څو چې یو کس هم د الله الله ذکر کوي قیامت به نه قایمېږي. زمونږ اعمال او د دنیا حالات خو د دې خبرې تقاضا کوي چې دا ځمکه دې پړق وشي، اسمان دې ټوکړي ټوکړي شي، نور او سپوږمۍ د خپل نور ختم کی او په خپله فضای بسیط کې د فنا شي، لیکن تر اوسه داسې ونه شوه. د هغې وجه واضحه ده چې اوس هم د الله ډېر نیکان بندګان داسې هم شته چې ذکر الهي د هغو مبارکو غذا ده او د هغوی د رګ رګ او ویښته ویښته نه د اسم ذات ترانې بلندې کېږي. دغه یې وجه یعنی وقتی به قیامت قایم شوی وي. څلورم نمبر الله پاک جل مجده فرمایي زه د خپل بنده سره یم. نن سبا د کوم یو سرمایه‌دار یا د یو اعلی افسر هم نشین په دې ناز کوي او خپل ځان د نورو خلکو په نظر کې د اوچت ثابتولو کوشش کوي او په هر یو کس باندې دا خبره واضحه کوي چې زه یوازې نه یم، زه بې اثرې نه یم. که چا زما طرف ته په غلط نظر باندې وکتل نو هغه ته به د خپلو کړو سزا میلاویږي، ځکه هغه وایي زما موږی مضبوط او میخه د موږي په زور باندې زور. لیکن هغه روح بختور چې چاته معیت الهی نصیب دی داغه د سوچ اندازه مختلفه وي، تکبر یا غرور داغه د لغت نه بهر وي، هغه د هر سړي سره ډېر لون تندي سره ملاویږي، داغه په ملاقات کې د ورورولۍ او محبت خوشبو پرته وي. لکه په مسند امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه جلد نمبر 1 صفحه 540 کی او په شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحه 391 کې دا حدیث مبارک را نقل کړي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی چې ما د انعامات الهیه د قاسم حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نه په دې خپل غوږونو مبارک باندې اوریدلی چې هغه مبارک فرمای ان الله عز وجل قال انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، زه خپل بنده سره يم تر څو چې هغه ما یادای او زما د وجنه دغه شونډې حرکت کوي، زه دغه بنده سره يم. نو چې کله یو الاف سر هم نشین دا ناز کوي چې زما څوک شتا، نو دغه کس چې دا څوک د خپل رب جل جلاله ذکر کوي او شونډې هر وخت د الله په ذکر او زړه هر وخت د الله په ذکر کې مشغول وي، دی به څومره ناز کوي
چې ما سره د کائناتو مالک ملګری دی. په خبره ورسېد. ما سره د کائناتو مالک ملګری دی. زه خو د هېچا هم پروا نه کوم، ځکه چې هغه ډېر مهربانه ذات دی. هغه په خپل بنده باندې ډېر لوی غیرت. یعنی د الله جل جلاله ذکر کوونکې د انعامات و احسانات الهیه او هغه دولت په خپله لمنه کې تاووي چې د هغې مثال په تمام جهان کې نه ملاوي. په دې فانی دنیا کې دا حی قیوم ذات د همنشنۍ دا هغه مزې حاصلوي، او بله دا ده چې هغه ژبه څومره پاکه ده چې د هغې نه د ذکر الهي چینه خوټ کېږي. د دغه یو ژبې د عمل په وجه الله تعالی په کل وجود انساني باندې کرم فرمایي. ځکه ذکر د جز مراد تینا کل، ذکر د ژبې مراد تینا ټول بدن. چې هغه اعرابي صحابي راغی او د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوس وکړ چې قربان د الله خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم د یو دو تپوسونو د پاره راغلی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته وکړه، وی جی اول نمبر دا چې ای الناس خیر، په خلکو کې څوک ډیر غوره. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي قال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. خوشالي دا هغه چا د پاره ده چې الله ولا اوږد عمر ورکړی وي او عمل نیک او صالح وي. مثال دی یو سړي 100 کاله عمر، دا 15 کاله ته نابالغتیا او باز دا نور ټول د الله په ذکر فکر یاد عبادت کې تیر کو، دا څومره بختور انسان. بیا دغه اعرابي صحابي مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي چې قربان دا خو مې تپوس کو چې خلکو کې څوک بهتر. اوس ای الاعمال افضل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قربان د الله محبوبا په اعمالو کې کوم یو عمل ډیر بهتر او غوره؟ نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته په جواب کې فرمایي چې په اعمالو کې د ټولو نه بهتر عمل دارې قال ان تخرج من الدنيا ولسانك رطبا من ذکر الله. چې ته د دنیا نه کلم رخصتېږي، تعالی مرګ راشي، اخیری مرحلې د جون راشي او ته د دنیا نه ځې وفات کېږي او دغه وخت کې ستا ژبه د الله په ذکر باندې لونده وي. دینه بهتر عمل بل نشته. نو ګوره اوس چې کومه ژبه د الله په ذکر باندې لونده وي هغه الله د جهنم د اور نه محفوظ ساتي. کومه ژبه چې د الله د ذکر نه اوچه بیا به د جهنم په اور باندې سوځي. او سرنګ چې زمونږه زنانه په کور کې ډوډۍ او چای پخوي، نو چې کله هغې په نغري یا تنور کې خشاک اچي نو لون اچي که اوچ، ځکه لون خشاک هغه اور نه اخلي، اسې لوګي کوي لیکن اور هغه نه اخلي. زنانا لون خشاک په تنور یا په نغري کې نږدي، هغې باندې ډوډۍ چای نه پخېږي، هغې اوچ خشاک په نغري یا تنور کې اچوي. څرنګه چې زمونږ په نغري او زمونږ په تنور کې لون خشاک کار نه کوي، هغه اور نه بلوي، ډوډۍ چای مقصد د پوخوالي سر ته نه رسوي. دقه رنګ چې کومه ژبه د الله په ذکر باندې لوندوي د جهنم اور په هغې باندې اثر نه کوي. او چې کومه ژبه د الله د ذکر نه اوچوي نو هغه بیا زر اور اخلي. خو دلته ذکر د ژبې مراد تېنه ټول بدن، ذکر د جز مراد تېنه کل.
نو ما تاسو ته ځکه عرض وکړه چې هغه ژبه څومره پاکه ده چې د هغې نه د ذکر الهي چینه خوټ کېږي د دغه یو ژبې د عمل په وجه الله تعالی په کل وجود انساني باندې